نو داغه پملا کی روحونه پراتو د ابو جهلم پکيو نو په جنت کې ابو جهلم پیدا کړي ویل نه مال عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دیبم په جنت کې پیدا کړي ویل نه مال ستا غوندي خبيث روح هم پکيو تبم په جنت کې پیدا کړي نو دل را بهر کړو چې دا خبيث روحونه چې ستا پملا کې دي پاک خډیر دی خدا خبيث چې پکې دي دا بار وغورځوا هغه نه پس ته بیا واپس جنت تراش نو مالدار رئیس ته دې د پاره چې دا تاسو پلیت بار وغورځي ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کروں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دیں نما اور تبیادہ شعر ہوئے چھے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور دا داغ نظام دے او داغ جوڑا کڑی دنیا دا قسمہ قسم تصرفات پکی کئی مجال دا چاہتا دے چی چوک دا ہوئی خدا تا چی دا کار دے والے کر عزیزانو یو خبرہ ما تاسو تکڑے وچے دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې څومره موده تیر کړي نو دا یو ټکی یاد لرئ چې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر 9.5 کاله په دې 9.5 کاله عمر د آدم علیہ السلام کې زمون تواریخ چی دی عددین ساکت تی چې دا وخت څومره د دې دواړو په جنت کې تیر شوی خو دې نه تاسو اندازه ولګوئ کېدای شي تاسو دا وایي پلانی تاریخ نن سبا خو په پاکستان کې وګورئ هر یو سړی مورخ ته او تاریخ لیکي آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت کې و زکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړه بیا قران وایي چې دی دوارو ته الله وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فکلا منها رغدا حيث شئتما تو استا بی بی دی په دې جنت کې اوسېږي خوري اوس کوي چې چرته مرزا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دی بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي معلومی کی دا چې سکافی وخت دوی په جنت کې اوس بوټه څه شی دی کې د ائمه او اختلاف دی څوک وایي څه بوټه او څوک وایي څه بوټه او بار تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانه و دانا نیمه آدم علیہ السلام خوړه او نیمه بی بی حوا وخوړه اوس وی خوړولې ځکه چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم به په دروغه څوک څنګه خوري د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړو دلته دوه خبرې یا خدا چې آدم علیہ السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو نو د په قسم اعتبار وکړو او یا دا خبره چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري ځکه دا قرآن ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور دې دوارو ته قسم وخوړو چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی یې
دې کې راز دا دی که دا دانه تاسو وخوړه ټول عمر به په جنت کې پاتې شئ او کم ونه خوړه او که هم خوړه ټول عمر به پاتې شي او کم ونه خوړه نو دې جنت نه به مباسي. دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه ده او نیمه بی بی حوا. نو الله ورته فرمایل چې وځئ د جنت. جنت نه بار شو. بی بی حوا په جده کې راوغورځېده او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راوغورځېد. 300 کاله دا دواړه جدا وو. الله ته التجا وکړه چې څه چې وشو خو وشو. اے الله اوس راته د معافی چلو خایا معاف کیږو به څنګه. الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه ده دا کوئ نو معاف بشئ. دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا، اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړي، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. خدا کتا مونږ ته معافي و نکړه نو مونږ به د زیانکارو نه وګرځو. دا وظیفه 300 کاله وکړه. عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کاله بی بی نه جداو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانې کوي چې عغیب څه که تاسو خیال کړئ. تیرو جمعو کې ما د یو سوال جواب کړو. سوال داو چې آدم علیہ السلام کا د غنم دانه نه وې خوړلې نو دی به د جنت نه ولې بار کېده بلکې مونږ به هم ټول عمر په جنت کې اوسېده. عزیزانو د ډېر جوابونو خو یو علمی جواب گویا پاتے ہو. هغه داو چې آدم علیہ السلام چې جنت تلاړو بی بی حوا هم پیدا شو نو الله ورته فرمایل چې اسکن انت وزوجک الجنه، اوسېږه ته او ستا بیبي دې په دې جنت کې. علماء مفسرین وایي چې د اسکن تقاضا دا نه ده چې دې ټول عمر په جنت کې اوسېږي. اسکن دیتا نه وایي. ځکه چې قرآن کریم په دې گواه دی چې د قیامت نه رستو به جنت چې کم دی جنتیانو ته میراث کړی شي. نو میراث که تاسو خیال وکئ سړی د شي مالک شي، پلار مړ شو او د پلار مال پاتې دی نو هغه اولاد ته چې میراث شي نو د پلار د مرګ نه وروسته اولاد د دې شي مالک وګرځي. نو د اسکن تقاضا گویا په جنت کې داوا چې آدم او حوا
تاسو دواړه په دغه جنت کې اوسېږئ څه وخته پورې. ځکه چې زما اراده ده د انساني نظام جوړولو په ځمکه باندې د بنی آدمو پیدا کول گویا په ځمکه باندې. ځکه چې د آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې الله مشوره د ملائکو سره کړې. ملائکه ټول راغونډ کا ورته وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، ز په ځمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم. نو ملائکو ورته وی چې یا الله اتجعل فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله ته په دې ځمکه کې داسې خلق پیدا کړي چې فساد بکئی، د یو بل وینې بتوي، یو بل لوټ کوي، داسې خلق پیدا کړي. علما وایي چې بنی آدمونه خو لا پیدام نو ملائکو ته څه پته و چې بنی آدم به فساد کوي او دا به کوي او دا به کوي او دا به کوي. مفسرین وایي چې ملائکو بنی آدم هم قیاس کړیو په پیریانو باندې، چونکه د بنی آدمو نه مخکې پیریان پیدا و او پیریانو بگویا یو بلوینه تویول او فسادونه کول، دا کیسې کولې. نو د پیریانو حال ملائکو لیدلې او نو ځکه الله ته وی چې یا الله ته داسې خلق ولی پیدا کړي چې هم د پیریانو غوندې فسادیان وي او ویني بتوي او دا بکیو دا. نو دا الله اراده چونکه پزمکه باندې انسانی نظام جوړول غرض، نو جنت ته د بی بی حوا او د حضرت آدم علیه السلام تلل چیو دا پتور مهمان. د دې داسې مثال دی لکه سړی د چا ځای ته میلمه راشي او هغه د څو شپو په نیت راغلی او د کور مالک ورته وایي چې وروره دا کمره ده او دا ورسره غسل خانه ده، دا ورسره چمن دی، چرته دی چې خوښی سملا ناستو ساو چمن کې ګرځا، دغه دی زید. د دې دا معنا نه ده چې دا میلمه راغلی دی او د ورپسې دا کمره یې لاټ کړه یا دای گویا کې په خرڅه که چې دی د دې مالک وګرځېدو. نه، څه وخت له چې راغلی دغه ځای دی، دلته به تا ته ارامي او سکونت. د دې دا معنا وه. نو عرض دا و چې قرآن کې آیات ته وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا. تاسو خیال راغی چې وَنُودُوا أُورِثْتُمُوهَا، جنت با ستاسو گویا کې داسې ملک شي لکه سړي له چې میراث پاتې وي د چا. نو د دې وجنه علماء مفسرین وایي چې اوس کنه دا نه معلومیږي چې تاسو ټول عمر په جنت کې پاتې شئ. عزیزانو، دا قرآنی عجائبات دي. قرآن داسې یو کتاب دی لکه سمندر. سمندر نه به تر قیامت پورې بے بها ملغلر روزی ختمیږي بنا. نو بی بی حوا او حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے دواړو دا کلمات 300 کاله وویل. درې سوه کاله پس د اجیانو صاحبانو ته پته ده چې په عرفات کې کوم وړوکی غوندې غر دی چې هغې ته جبل رحمت وایي. هغې ته چې کومې پوړۍ ختلي دي، دې پوړو سره نږدې یو چار دیوالي غوندې تاو ده، وړوکی غوندې جومات دی. علماء وایي چې دا هغه جومات دی
چې په دې مقام باندې د حضرت آدم او بی بی حوا ملاقات شوه. دی 300 کال خپلو کې سره ورکو، تمانه نه خبر او زتانه نه خبر. په دې مقام باندې د دواړو ملاقات وشو. یو ته وی چې تا آدم نه او بل ته وی چې تا حوا نه. نو هغه مقام نه اوس 4 دیوالی غوندې تاو دا وړو کې غوندې جماعت دی. عزیزانو د دې دواړو ملاقات چې وشو نو الله پاک د انسانانو د پیدائش نظام شروع. د بی بی حوا بچی کېده نو یو الک او یو جنای بوش او بیا باغې پسې بل جوړه بچی کېده نو بیا بم یو الک او یو جنای. تاسو به اورېدلی چې دا الک او جنای به یو جوړه سحر پیدا کېده او یو به ماښام پیدا کېده. دا بعضې خلقو لیکلي. علماء محققین وایي چې نه، یو الک او یو جنای به چې نن پیدا شو نو بل الک او جنای به په خپل میعاد باندې پیدا کېده. سم میعاد چې د حمل دی 10 میاشتې یا 6 میاشتې یا 2 کاله، نو په خپل میعاد باندې بیا بل جوړه پیدا کېده. عزیزانو د حمل 3 وخت دي. د اسلام نه قربان شم، یو سړی د واده وکړو او 6 میاشتې پسې بچی وشو. آیا شریعت کې دا بچی د ده او کدا دې ښځې گویا د خاوند کور ته په خېټه راوړی و؟ اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې دا هغه گویا کې 6 میاشتې ده. 6 میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شو. په ښځه باندې به گویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل گویا کې د دې د پلار د کوره راو. په دغه اولاد کې دا بیان ما تاسو ته کړی، یو حابیل او قابیل دا 2 زامنو د حضرت آدم علیه السلام.